الله الرحمن الرحیم. زه د اوچیا د درګې ظاهر آباد محلي اوسېدونکی یم چې موږ د 2015 نه سعودي عرب کې خپل بزنس کوو، خپل کاروبار کوو. دې دوران کې زه رالم کلي ته ما چوټي تېروله، یا د اقبال ما پسې فون وکړو چېرې موږ ته پیسې پکار دي او 20 लाख रुपये موږ ته نه ډیمانډ کوو. موږ ورته پارټي وایي چې وروره موږ ته بتو د دې کاتې چلنه ورکړو، پیسې زموږ د خپلې پیسې دي. خیر ته بیا زما زمیندار وډبول، زما پکورې فایر کړی دي او زما په ترشولې ډېرې کړي دي، زما پټې بند کړو. دې نه د درګې ټوله علاقه د دې نه خبر ده او د 2021 نه چې والې د یو ریکارډ جوړ کړی د مړو په درګې کې چې چونکې هغه نه پوهېږم چې دې په کم قانون ځان د ادارو نه خلاص کړي او په کلي کې د ځمکو قبضه مافیا او د متخورۍ کارونه کوي. د میډیا ته راغلي دي دې څو پیرې قرآن هم کړی دی، خدا قرآن دی هسې ګپ ګڼي او دې به دې عمل نه کوي. اوس دوی موږ ته دا ترټونه راکوي چې یاره موږ ته یا پیسې راکړه، کني دا کو زه د سعودي عرب نه رالم 3 پیرې ته د باندې ترېډو باندې دمکو باندې. خو الحمدلله زموږ محله کې د هر سړي ښه خیال ساتو او د هر سړي سره ښه مینه محبت کوو. خو الحمدلله د خپلې محلې او د خپل کلي لپاره موږ خدمات موجود دي او هغه زموږ د درګې خلکو ته ښکاره دي. او موږ د پریس کانفرنس د دې خلاف وکړو چې یاره زموږ اعلی صاحبانو ته DIG صاحب ته DPO چارسدې ته او DC صاحب ته AC صاحب ته دا خواست دي چې دا ظلم او دا کلنګي او دا پتې به په دې درګې ژوندون کونسل کې د کمې پورې وي. دیګ د زه د بار مسافر یم، زه خرچې به مو کم، پیسې به مو لګوم. سبا زما دا کیس ختم شي نو بل سړي ته به لاس واچي. نو زما د ادارو دا خواست دی چې تاسو د دې خلاف ایکشن والئ. موږ چې ټول FIR د 2001 نه د 42 مړو چې دې کې د راکټ لانچرې ګرنیټونه هغه برې تاوان قبضه مافیا هغه حکومت سره په ریکارډ باندې دي. خو چونکې زموږ 400 کلي سیاسي علاقه ده او دلته کې سپورټ ټول دې ظالم له سیاسي خلک ورکوي. زما هغه سیاسي خلکو ته دا خواست دی، زه د یو پارټي هم نوم نه علم، هغه خلکو ته زما دا خواست دی چې تاسو ظالم او یو کافر سړی دله سپورټ مه ورکوئ. نو ستاسو به سیاسي بیکګراونډ هم نه خرابېږي او ستاسو به د علاقې کې نوم جوړېږي. خو چونکې یو سړی 2 مليو کې 3 مليو کې به د سیاسي سپورټ میلو شي او دی بیا مخکې ظلم کوي چې کوم دی کې ګرفتار شي نو دغه سیاسي خلک د دې سپورټ کې د ظالمانو نن 400 که تاسو وینئ نو ډېره پسمانده پاتې شوه. تاسو د پېښور مثال وګورئ، د مردان وګورئ، خو زموږ 400 بیا خصوصا یونین کونسل درګې چې دا یو غټ ناکام سړی نه دی، یو ورکوټې سړی ډان شو او په بورډونه لیکلي کنګ جاوید اقبال، کنګ شاهزیب، کنګ خالد اقبال، کنګ شاهبهاد. نو زه اریان یم چې یو سړی دونه مړي راکټ لانچرې او په خپل نوم کنګ لیکي او دا د ریکارډ لیکي. دا زما های کورټ ته او زما ټولو ادارو ته دا خواست دی چې د دې خلاف انکوایري وکړي او زما د دې نانجې 12 میاشتې وشوې خو زه په سعودي عرب کې الحمدلله زه چې کم انکم الحمدلله د ملک ته راځي هغې نه د ادارې هم خبر دي. زه د ملک ډېر پی ورکوم الحمدلله. موږ د ملک ډېر د ماورسي چې څومره دي ټول د پاکستان د مینې او د محبت پیغامونه پاکستان ته رالیږي او نن سبا چې څه ملک چلېږي ټول په اوورسیز باندې روان دي. چونکې الحمدلله په سعودي عرب کې زما غټ کاروبار دی، د شانه پټه نه ده، هر سړي ته پته ده الحمدلله 70 لیبر ما سره کار کوي. خو دلته کې که ما د ځمکې غشي نو هغه پیدا چاته ده، هغه د لوکل سړي ته ده. خو چونکې زموږ بیا اداري کارونه پرېږدي، یو کس مړ وي که هغه نه ډان جوړ شي نو هغه نه ټول انویسټران تښتي. نن درګۍ یتیمه ده، درګۍ نه ښه خلک لاړه وتښتېده. وجه دا ده چې ادارې ورته څه نه وایي او دې کلي کې پروت دی او ما سره په ریکارډ وایس هم شته چې موږ به د دوچیا نه پیسې الو. زه چې کوم ادارې ته ووایم به وي چې رزق یې ډېر دی او په موقع کې شته. جید اقبال بالکل په درګۍ کې پروت دی
دا زما ډي پي او صاحب ته خواست دی په کلي کې اوسېږي چې بیا ډي پي او صاحب تاسو د خلاف ایکشن والے دا دومره سړی نه دي اول نه زه په ور کې ولاړ یم چې د ملک زما الحمدلله پر ما 3-4 کروڑ زما انکم د سعودي عرب نه راځي دی پاکستان ته بلغه پیسو ما ځمکې غشي دي ما به پراپرټي کله زما لوکل چې کوم لیبر خلک دي هغې ته سہولیات دي نو موږ خو د دې متن او د دې کلي د پرلګیو چیرې زموږ کلي چې پسمانده دی او دې کې خلک پنجاب شي او زما ریکارډ مو ګورئ زما یو میشن و زه ډېر زیات غریب وم مې که زه خدای پاک کامیاب کړم نو زه به د درګې د خلکو نه دې نه به خلک به وځم فی سبیل الله او دې له به زه ویجې کوم په ریکارډ ما به وتلي دي 2 هلکان دي خو خوشحالي خو چونکې دکه هلکانو زما هلته د ویډیو وکړه هغې چې د اقبال ته راولېږل نو هغه نیکې نن ما ته په دشمنۍ کې بدله شوه خو حالانکې زما والد صاحب د علاقې یو معتبر سړی دی زما روریان الحمدلله موږ عمر له موږ کاروبار باندې توجه ورکړې ده په هغه ځایونه ده زموږ ادارو ته دا خواست دی چې دا بدماشګو دي چې کم دي د دې خلاف ایکشن والے او د سره چې څه کوي حکومت شته همغه وایي چې موږ د دې غم نه خلاص کړو چې موږ د خپل وطن د پاکستان زور راځو موږ چې په ایرپورټ ځو یریږو چې په لاره ځو یریږو ولې چې سړی په علاقې کې پروت دی او پاکې دا وایي سونه دي او ما سره پراته دي دا به د ډي پي او صاحب تم ډي سي صاحب تم خو ټول ادارو ته به شوم کوم چې بهي سړی پروت دی موږ چې کله ټلیفون وکړو یو ثاني ته یو افسر ته وایي چې په مکمل نشته خو څو پیرې زما انفارمیشن ورکوي چې سړی په سنبالو کې دی سړی په درګۍ کې دی خو هغه هم دا وایي چې زه د داود په یو ورور زما نظر دی چې زه داود یو ورور وینم نو آیا دا سړی په کم طرف تللی دی چې کلي کې پروت دی او تاسو وایي چې په کلي کې نشته اخر دا ظلم به تر قیامه پورې نن زه مسافر یې ما تنګوي سبا بل مسافر تنګوي د ملک به دا ټول بارن خلک وتښتي نو څه به پاتې شي بیا زموږ ادارو ته دا خواست دی چې څونه زموږ ورسیز دي چې هغه فعال وکړي د ورسیز د مسلو خیال وساتي ورسیز چې ښځو بچي پرېږدي د ملک د ترقۍ لپاره یې پرېږدي نو لهذا زموږ ډي پي او صاحب ته دا موږ ریکویسټ کوو چې بھئی تاسو د دې خلاف ایکشن والے سړی په کلي کې پروت دی په درګۍ کې پروت دی او چې څه میسیجونه ما سره په ریکارډ دي او بل د سیاسي جسم بیوروکریټ نشاط سیدي دی دې ته وایم چې بھئی تاسو د جید اقبال د شاهزي تاسو د دې خلکو سپورټ مه کوئ تاسو به وایئ چې دا زموږ مټې مضبوطي کې خو مټې نه دي تاسو په اوټ په لحاظ بدنام یې کومه پارټي چې حسابي هغه ته پخپله پته ده زه منشن کوم نه یو پارټي نه منشن کوم څوک چې دله راضي نه ورکوي زموږ هغه ته دا یو ریکویسټ دی زموږ ته دا یو منت دی چې وروره موږ د سعودي عرب خلک یو مسافر یو په سخته پیسې ګټو ښځه بچي هم پرېښي دي نو د الله نه یره وکړه د داسې سړي سپورټ مه کوه ځکه چې نن به ما تنګي نن زه تنګ کړم پور کړ سبا به بل تنګي نو دې ملک کې به کېږي څه موږ اعلی عهدیدارانو ته وایو چې صاحب درګې د ظلم نه پاکه کړئ درګې کې داسې قسم پتخور چې هغه راکړ لانچرې قبضه مافیا یو ورکوټې کلي درګې کې نه پکې خان شته خو الحمدلله خلک زموږ د درګې ډېر شریف او ډېر پښتانه خلک دي خو به دا یو پکې ډان شوي دی او ټوله درګې پور کې درولې ده نو موږ صاحبانو ته خواست کوو ډي آی جي صاحب ته آی جي صاحب ته چې زه د اورشا یم د باره میاشتو نه زما هغه تنازه ده دې ما نه پیسې غواړي زما بچی سکول ته نه ځي سبا زما بچی معاشره کې غټ شو نه دی هم ګندګي دي موږ تاسو ته مننه کوو چې صاحبه دا درګې پاکه کې د ظلم نه او درګې د داسې قسمه قدمه پې نه خلاصه کړي یو چې په درګې کې کم سلاکات او کم نیټورک دی نو دا خبره زه میډیا ته واضح کوم چې دا چې دی چې دې چې د لاک روپۍ ووایي نو په درګې کې د دې نیټورک د لاک روپۍ دي په 500,000 فیصلو کې دې سره چې د اقبال ته دي 100,000 دوه مشران دي چې یو نوم یې جهاد خټک دی زه نوم ملنګ یو د الله نه یریږم یو شوکتلی دی چې دا په درګې کې ګرځي او د جهاد اقبال له روغې کوي خو دې چې 500,000 والي نو 1,000 جهاد اقبال ته ځي او 10,000 جهاد خټک ته ځي او 10,000 شوکتلی ته ځي او د دې خبره ده چې شبدید کوي چې ماته شل ګروپو څو جواب کړی دي نو د دې آی اس آی سی ټي ډي آی می دې دارو ته ویم چې بي دا سړی تاسو ګیر کې چې څو به د دوچاله تللی چې تاسو موږ په 10 لک باندې خبره ختمو نو 10 لک د کمې خبرې لکه الحمدلله موږ په بار ګټو په نرتوب ګټو ما خذو بچی پرې دي ما
والر اوریان پرې کړي او زمال د ګدرې انډستری دی الحمدلله عزت او ذلت الله تعالی ورکړي او الحمدلله د خپل رب نه ډېر خوشاله یو چې موږ الله پاک عزت راکړي دي خو څنګه د پاکستان او خصوصا په ډسټریکټ چارسده دا نظر کوو د ترانو توایو چې تاسو را بیدار شي راوي شي داسې قسمه بتخو دا ختم کړي دي معاشري او ناصر دي کله چې دي پولیسونه چې دي ځان خلاص کړي نه بیګم یو سړی باندې د بتخوري چې ونه اټي دا د بي بي دي بیا پاتې کیږي نو ادارو ته زما دا ریکوست چې سر تاسو دا دی هلا کولای کېنواله چې زمارو رول انګلند ته روان دي ډاکټر دی هغه هم په دې شي کې مبتلا دی چې بې جانه سبق وو زمونږ برخه انویسټمنټ الحمدلله موږ کڅونه چې دا دغه چې دي د درګې خلکو ته پته ده ما که اتیا جیرو پټي یا چل جیرو پټي هغه شي خو ما کلی کې یو غریب ته ورکړي چې دا خوراک لکه زمونږ د پاکستان یو انویسټمنټ و چې پبلک د لپاره موږ سروړو او موږ خپل پبلک او زمونږ چې کوم علاقې پسماندگان خلک دي چې موږ دا خلک پیدا وایي نو زموږ ټول سره دا خلاص چې په دې حقله ارصدي ډي پی او سره یا ډي ای جی سره یا داسې بل څه قانوني درخواست څه قانوني مطالبه د قانون په شکل کې چارواکو نه کړی ده او د دې خلاف موږ د پتخوري فیارم کړی دي او مسعود سے چې هغه ټیم کې ډي سپیډ سره کار روانو اوس موجوده چې کوم ډي پی او سي د نه پیغام چې کار پراسه ډېر سلو دی سړی په کلی کې پروت دی د مسعود سے په ټیم کې دی مکمل نو سلمان ظفر صاحب چې راغلي دي خدای شته د دې چې کوم هغه اسسټنټ هغه د سعودي عرب نه کار کوي چې باندې دې کې دا اسسټنټ د طبيعي وینا نه کوي چیرې دې چې دا کمپلین راغلي دي دا زما د میډیا په ترو د پیو چې تخواته چې تاسو کوم نمبر شیر کړی دي دې نمبر د خفیا د اطلاعګانې ورکوم او دغه نمبر ولې تاسو ته زما باره کې یو خبر هم نه کی نو مې شي خدا غته ورته چیرې د دې چې کوم پی دي سیکریټری دي په وخت دی پیو چې اطلاع ورکړي نو مخکې به کاروي کېږي دغه چې د اقبال کلی کې تمام نتورک دی ګرځي هغه مته اطلاع ورکړي سر دې کې موږ د پیو چې پی ته وایو چې هغه ما سره په ریکارډ باندې دا د پیو چې صدا مالک دی سعودي عرب نه خو دې د پیو چې دا خبرې نه کوي زه د پیو چې دا خواص کوم چې تاسو راکم کا ستنې پوری ډالر کې او د هلال تاسو امپیریل کې دا جی دا دی پیو چارته دی دې زما یو میسج یو خبره دا سلمان ظفر صاحب ته لګي دا جی دا نمبر دی هری 00045 پکې راځي او دا د سعودي عرب نه د ټول انفارمیشن کمپلین دی دا دمکه زموږ ودونو چې د بل دمکه کړو هم د ډیو چې د دستوي د ډیو چې خبر هم نه راکړي موږ هودا غږی چې زموږ ورکوټي سړی هغه خبره سره ونته لګي تاسو دا میسج موږ ته لګورول شي دا سرګی دا چې پرېدم هم نه یو هم نه پرېدم پیسې وروړه واده ما درانه نشي کولی نن نه دوه میاشتې مخکې زموږ ورور واده تا هم نه پرېدم جواب راکړه زما دې قسم وي که نه یو هم نه پرېدم دا موږ ته میسج دی د اقبال او د شاذب ترې دا چې کوم نمبر دی کوم نمبر نه تاسو ته شوی دی دا جی د فیسبوک نه کړو د محمد په نوم یو ایډي ده او هغه دې موږ د فیسبوک په ترو باندې دې د تر راکړې دا راځي تاسو وایي چې موږ په تبار باندې کوم د کمپلینټ سیل په نمبر باندې او چې تاسو اف آی آر کوم سره ورته کې ډیفینټلی درج کړی خپل مقامي سټو سره تاسو راځي چې موږ چې مقامي تعالی ته وایو هغه کنځلو کې چې دا څه واغه چې ونی شو کومه غیر کو دې په پوره کې نه پرېدم هغه زمون چې کوم لوکل پولیس یې موږ یې نه کېل نه کو مین کردار زمون او ډي پی او سره سره باندې ټي وي چې تاسو افسران چې کله زمون افسران اکټیو ویني تاړه با دلې هم عمل کې خو چې کله زمون د ډي پی او چې کوم زمون هیلپ لاین نمبر دی او دا تاسو په دې میډیا شو کې چې دا په کې د انفارمیشن د سعودي عرب ورکو نو زه خو د پاکستان بچی یم زه خو د ملک اوسېدونکی یم چې د سعودي عرب نه دي ته انفارمیشن کوم دي زما په خبر مکمل عمل کوي نن ما کې پریس کانفرنس ولې وکړو چې زما بچی د سکول ته نه ځي زما ورور انګلینډ روان دي نشي دی زما په بار کاروبار دی الحمدلله 70 لیبر موږ سره کار کوي او موږ د شپې او دروازې پورته رنګونو چې دغه د پټي کېدلو شو دغه دی موږ چې کله دي ته وایو دی وی چې یې اسم نشته او دې اقبال په کلی کې نشته او موږ ته لکه په اطمینان سره وایو
دا یعنې چې جید اقبال په کلي کې نه شلو نه میسیجونه چې دې نه مخکې ولک راغلو او هغه وایي زه د تاسو سره جید اقبال سره روغ وکړم نه به زمونږ د ځای نه ووته زمونږ د ځای نه چې به ووته نو لس منټه کې به جید اقبال ته رسېدلو هغه سره مې خبرې دا مې سره باقاعده میسیجونه یې جید اقبال دا موږ په چلین سره په عدالت د پیو څخه ارزی دي چې یو سړی د یو اوورسیز نه پیسې مغواړي اوورسیز یې په اور کې ودرېږي نن زه ډېر مجبوره شوم د دې پریس کانفرنس ته زموږ ریکارډ وګورئ په دې علاقه باندې زموږ بشیر صاحب ستاسو د جاوید اقبال د سړي سره سمخ کې یا ستاسو د خپلوانو یا ستاسو د یار اشنا دوی سره څه تنازع منازع پاتې شوې ده نه جي موږ خو ډېره غریبي وه په هغه ټیم کې او الحمدلله کله چې بار مستر ورکو ما خپله ما صاحب کامرس کلی زه په شلمین کې پنجاب وم او د دې مولیانو د دې خبره چې دا حرام نه دا حلاله زه لاړم سعودي عرب ته ما یو سټرګل وکړو دې دوران کې موږ الحمدلله خدای پاک هلته کامیاب کړو زموږ دې سره هېڅ قسمه خبرې او دا شیدونه نه خو چونکې موږ مزدوري وکړو غریب خلکو روټۍ هم لږه په سکون سره تېرېږي نو دا خلک نه غواړي چې دوچیا د مانه په کلي کې بد شي او دې مانه دې کلي کې لکه ته بته غواړي ما نه پته غواړي جی ما ته په خپله فون کړی دی په 0318 کې 823 نمبر باندې چې کلنګ راکا او ما ته د خور او مورکندل جید اقبال کړی دی هغه هم په سیریار کې ما سره په ریکارډ موجود دی ما له په کلنګ راکې زه بدمعاش یم د دې علاقې بل ملګری سویل وایي نه الحمدلله ما به دې پسې نه الټا پلټا خبرې کړي او نه به ما دې پسې چې داسې غیر مېرې دي الحمدلله ما به د دې عزت خیال ساتلی دی په کلي کې ولې چې زموږ دې سره هېڅ قسمه تعلق نه و موږ وي چې سږي دی خو دې چې ټول کلي وویل نه هیري کې په ما را پرېوته ما ته وایي چې وروره به زه هیري ته پاتې 20 لک روپۍ راکړه دا نو جوړم تا جوړم نن کې ډېره مهرباني ډاکټر صاحب ډېره مهرباني